تو سورہ توبہ 41 نمبر آیات تے یو سلوختم نمبر آیات د سورہ توبہ دی آیات کی اللہ جل جلالہ نفیر عام ذکر کی. نفیر عام مطلب دا چې هر کس چې دین دا جهاد لوزه، هر انسان په دې ټیم کې او جهاد لچې دین دا وزه، هغه کو ځوان وي او کو بوډا وي، ټول چې دین دا وزه. دا رنګه کو په خوشی سره وي او کو په ناخوشی سره وي، تاسو جهاد لچې دین دا وزه. دا سیا جهاد لوزه که اسلحه ستاسو سره کم وي او کو ډیر وي، او د الله فلار کې جهاد لچې دین دا وزه. که غریب وي او کو مالدار وي، جهاد لچې دین دا وزه. که بیمار وي او کو صحتمند وي، نو جهاد لچې دین دا وزه. الله فرمای انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، وزه تاسو خفافا سپک وثقالا او درانو. نو دې مطلب دغه دی، تو اسلحه سره سپکوي نو هم وزه، وثقالا او کو اسلحه سره درنوي نو هم وزه. یا مطلب دار ک بیمار او کو صحتمند یې، جهاد لچې دین دا وزه. که ځوان او کو بډای، نو جهاد لچې دین دا وزه. که په خوشی سره وي او که په ناخوشی سره وي، او جهاد لچې دین دا وزه. که دړه مرضی دی وی او کو نه وي، جهاد لچې دین دا وزه دی. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، الله فرمایي تاسو جهاد وکې په خپل مالونو سره، وانفسکم او په خپل نفسونو سره، فی سبیل الله د الله جل جلاله فلار کی. کله چې تبوک د فار تیارې دا شروع شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چې هر کس چې دین دا به جهاد لوزي. دا غیر لپاره د پیسو ضرورت نه اعلان یو کړو چې تاسو خپل صدقې چې دین دا راوړئ. او بکر صدیق رضی الله عنه په دغه جنگ کې 300 دراهم چې دین دا راوړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام د تپوس کې چې آیا خپل کور کې د سپرې خودل او کوپرې نه خودل، وی صرف د الله او د الله رسول مې پرې خودل، باقي مې هیڅ هم نه دی پرې. دی ویل کی چې پلاری وی جوړې زما دي زی هر څه یوړه، پلاری پستر کو باندې روند وی بتاخ کې او تکان کې خودل، هغه پاسه کپڑا واچول، وی ته وی چې راشه په دې باندې لاسو دونه سمې پرې خلی تاسو ته پکې کې اس سیم پکور کې نو به خو. عمر فاروق رضی الله عنه دې جنگ کې نیم مال چې دین دار وړو. دارنګي حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دې جنگ کې ډېر زیات سامان چې دین دار وړو. حضرت عباس رضی الله عنه، حضرت طلحه او دغرنګي سعد لا اصلحي چې دین دا والله ورکړه وسونه وته ورکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه بارک راضی چې د جنگ د دریمې فی سامان چې دین د پورا کړو کسانو لرا، لکه درې د 30000 کسانو، په 30000 کسانو کې 10000 کسانو لا د چې دین سامان پورا کړو. دا رنګه د جنگ لپاره 900 خان چې دین دایره واستل او سل اسونه چې دین دایره واستل، او دا تش نو سره د اسلحه، سره د زغرو، سره د غشو، سره د تورو، ټول سامان چې دین دایره برابر کړ. او د دې سره سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پدې جنگ کې 1000 دینار چې دین دای متور کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل
وی د دین پس چې عثمان څه کارم کوي نه بده باندې په وبال نه دینه کو ګناه وشي الله جل جلاله د تب ګناه چې دنو دا به ته معاف کوي او د لپاره د جنت زیری چې دینه دا ورکړه دا هغه شخصیت دی وجاهدوا باموالکم وانفسکم الله فرمایي تاسو جهاد وکړئ په خپل مالونو سره وانفسکم او په خپل جانونو سره فی سبیل الله دا الله جل جلاله پلار کې د مال حیثیت دی نو تمال مبارک فرمایي یقول ابن آدم مالی مالی پیدا ابن آدم چې دین دی وایي چې زما مال او زما مال مالک ستا سمال دی ستا هغه مال دی چې ستا او خړل आवाज هم دی کړه سده واچول او زاړه دی کړه او چې سده ورکړه صدقه دی ورکړه دا ستا مال دی په دنیا کې صرف هغه سل خرج زړول او خوراک کال دا مال نه دی بلکې مال هغه دی چې کم ته د ځان نه مخ کې صدقې ورکې خیراتونه او کې دا ستا مال دی هغه ستا مال نه دی دا خدای نه پاتې کیږي دا د مال حیثیت د نفس حیثیت دی یو راځي د یو باچا زید یو وسره غټ پروتوکول را روان دی یو بزرګ علماء خلا ورشي ډېر په یو غرور کې را رواني دا بزرګ ته وی چې ګوره بچي دومره غرور او تکبر مکوا نه زمنګ د خلکو څخه خبرې ته ما پیژنې د سوکم نه دیم ورته وی شهره ته ما پیژنې د سوکم ناغه ته چې یاو زه چې تا څنګه پیژنم نو دسه تخپل ځانم نه پیژنم ویته چې اولو کا نطفتن وی اول چې دین ته دا نطفه مزره بدبودار نطفه مردار نطفه ابتدا خو استاد یو نطفه نشوي دا واخر کا جیفه قذره او اخر چې دین دا بدن یو بدبودار بدن جوړ شر سړی بدن کا کوي او تحمل بین ذلک الغدره او د دې دوه په درمیان کې د مرګ او د ژوند په درمیان کې ته په خېټه کې ګندګي ګرځي کچره یو سوري الله جل جلاله کولا کنه تبر چا سره په خوا کې ونه درېږي دومره بدبوئی چې دا بستانه راخ شروع شي نه دا خو د انسان حیثیت دی د انسان هیڅ حیثیت چې دی نه دا نشته د نفس حیثیت او د غیر مال حیثیت نه الله فرمایي چې تاسو په خپل مالونو سره هغه مالونه چې الله جل جلاله درکړي په دې سره jihad وکړي او انفسکم او خپل نفسونو سره فی سبیل الله دا الله جل جلاله فلار کې ذالکم خیر لکم دا بهتر دي تاسو د فاره ان کنتم تعلمون کو چره تاسو پوهیږئ لو كان عرضا قريبا د منافقین او حالات بیانې منافقین چې دینو دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قسمونه وکړل چې موږ د طاقت نه لرو چې موږ لاړ شو موږ داد یو هغه دي الله جل جلاله فرمای لو كان عرضا قريبا کچره دا عرض لګي مال دا کچره دا مال نږدې و مطلب دار دا مال غنیمت زر حاصلې دو وصبرا قاصدا او دا صبر چې ونه دا آسان وو لتبعوک نو دې منافقین او بیا ستا تابعداري کړي او دا به تاسو سره تلیو چیرې مالم پکې حاصلېږي بل اسیم دغه معمولی شان سفر دی دا به وکړه نو دې بیا ستا تابعداري کړي وا ولکن بعدت علیهم الشقه لیکن دې لريوالي په دې باندې تکلیف راوستو دې لريوالي دې په مشقت کې واچول چیرې دا سفر چې دینو دا خډې زیات وګت دی او دا خډې زیات لری دی سخت ګرمیم ده نو دا منافقین چې دینو دیونه وتل وسيحلفون منافقین راشي او قسمونه به اخري الله سره لو استطعنا کچره من طاقت لرلې لخرجنا معكم نو من بستاو سره وته الله فرمایي يهلكون انفسهم دی په دې قسمونو سره خپل ځانونه چې دینه دا هلاک کوي دا قسمونه دی به کوم ټیم کې خوري
نو بعض مفسرین فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی چې کله د جهاد نه راواپس شي نو بیا په مدینه منوره په مسجد کې بناستو چې کم کسان بنوتلی هغه براتل او عذرونه چې دین دا به بیانول چې ماته دا عذر او ماته دا عذر نو منافقین براغله او په دروغ باندې به یو بل سره مشورې وکړي چې بس نبی علیه السلام خاصم په قسم باندې اعتبار کوي بس قسمونه به وته خپل منځ کې به دا خبره وکړه رابغ نبی علیه السلام ته قسم وخوړو نو یا خدا د جهاد نه پس او بعض مفسرین فرمایي چې نه دا قسمونه دې لپاره د جهاد نه مخ کې وخوړل چیرې موږ جهاد د بارونه باسي نه باندې وکړو او قسمونه هم په خپل باندې وخوړل الله فرمایي یهلكون انفسهم دې پر قسمونو سره خپل ځانونه هلاک کړي والله يعلم الله تعالی دی چې انهم لکاذبون چې یقینا داخله ته خامها دروژن دی الله ادامه